کدا حیاتی دے کدا مماتی دے دیر لوی جگڑے دخلے پا عذاب مبتلا دی مماتیان اغیتا ہوئی چی دا غیدہ عقیدہ دا چی رسول اللہ مبارک پا خبر کی چی کمدنو آغا ممات تے سمانا بالکل جماعت دے دا کانی پشان دا بردخی حیات چی کمدنو بالکل ساجباجی و خلق تے اللہ کا قبر کی چی عمر کی خودیشی نزاغن باقیدہ تپوس کی گی روایاتو کرا دی رسول اللہ مبارک فرمائی چی ما من مسلم یسلم علی الا رد اللہ علی روحی یو مسلمان چی دما قبر تراش ورطوی السلام علیکہ ایوہ النبی نو اللہ تعالی دما روح دما باندے رامعات کے دو بے جواب ورکوما اور حدیث کرا دی من صلی عند قبری سمیتو سوک چی دما دا قبر مبارک اخوا کے وما سلام لگی دی اورم ومن صلی نائین او چی بلغتو بلا روایات دی نو داوی ما یولوی جگڑا دا دی که گوتی ما وحی کمی خبری چی غیبانی ستا دا نجات اغا دار و مدار ندائی که گوتی و جگڑی مگڑی موہ تپا دی ماخوز ہے چی آمنتو باللہ و ملائکته و کتبی و رسوله والیوم الاخر والقدر خیره و شره قدیبانی آمن بیاسمائه و صفاتی نبال طالبان پدیبانی بلا ما تو اس پر انچائی و رسالہ رکھا پدیبانی اگٹھا لکھلی دا والا کل حال حیات تا انبیاء دا دا جمہور علماء مسلک تے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی ان اللہ حرم اجساد الانبیاء علی الارض اللہ تعالیٰ دا پیغمبرانو مبارک جسمونا پدمکا حرام کردی دی پیغمبر پا قبر کے دا سے پروتی لکا چیودو لیکن بعد خلق دیر دیاتے ہم کئی بل طرف تم خلق دیاتے کئی رسول اللہ دا سے جون دے دے چاہوا خم خوری میانو مرتا خلق اڑان دے کئی او دا چلم دے لکا خدای دے غرق کا زان نپکے ہوتے بوتے وے عجیب عجیب خلق نکا دا سے خلق کم دے چا مونگ سر رسول اللہ دا قبر نرو تو مونگ سر ملاقاتو کو مونگ سر باقیدہ ملاقاتو کو اسم پا مدینہ کے دیر بے وقوفا خلق دا سے مونگ سر رسول اللہ پا ویخ ملاقات کئی ابل ورطو یاره چه تا سر ملاقاتو کی نظر ما سفارش ورطو که کنه چه ما تا اقامه کم از کم را کی ما تا دیمل داسی اوتی بودی خدای غرق از امگا امجدوی ما تا سڑی ہوئی چه منگا خو دیوی مدینی تا تلو ما دره دیمی تینی کنو رسول اللہ مبارک دا قبر نروتو بے بس تستا دا دره در مکی تنوی در روان شو نامجدوی ما ورطه تایو دل کتلے منگا خو روزانه چه دا ما سوتن مزوکو مسجد نبی که رسول اللہ مراغواری را دای بچو نرا باندې روٹی اخری بچه دا غوخ خرا داتا دا اخرا دای بچو اس مدرسی تا دی داگا سڑے متقدو دا ما پلار پیدا سمرا لوی ظلم دینے ابو بکر نوی چه رسول اللہ مبارک دا قبر نرو تو ما تیدا ہوئی حضرت عمر نوی حضرت علی نوی او ننیو پلیت چه دا استنجا چل نور دیوالتا دیرہ دے آگا دا ہوئی ما سر رسول اللہ سمرا لوی ظلم دے ندام ظلم دے بل طرف تا خلق در رسول اللہ حیات دا سے منی چه باقیدہ منگا ورطا دری جو مجمعی وڑاوی خوڑا وراتا دعاو کا ما ورطا میان ری توڑلوی خوڑا سمرا لوی ظلم دے تا جانبینو نے افرات و تفرید تا جانبینو نے حیات بردخشتا لیکن دا سے موئے چه باقیدہ آگا وخی و میان و دا سنو بعد خود دین زیادتا دا بیدبای خبر کئی دے کولی نشت چه ازواج متحرات و مرتر دیو یو دیوالم کی گیا لایادو باللہ ادی خبر اس ضرورت تی پا دی سمجھ بورا کڑے چل ادان نووتی بوتی وے ان صلاتی و نسکی و محیایا دما جوند و دما مرگ اجوند کی چیز سکارونا کو مپدا تمام اللہ لردی رب العالمین لا شریک لہو و بذالک امرت ددغ توحید ما تا امر شویر و انا اول المسلمین من هذه الامه قل اغیر اللہ آیا دویتا تو آیا چدا اللہ نما سوا دا طلب کم رب خدای نما سوا بل رب گورم وهو رب کل شیئن اللہ تعالی دا کل کائنات رب دے ولا تکسب کل نفس او نکسب کئی حرسی و نفس الا علیہا مگر داغی وبال بپاقیوی ولا تزر وازرتن نبا پورتکی و پورتکون کے پن ڈبل سڑی ہر یو سڑی با دخبلو گناہونو پن اخپل سر پورتا کڑے ولا تزر وازرۃ وزر نفس اخرى وزر نفس اخرى
دا اخرى دا نفسن پر صفت دے. ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي الله تعالى غذات جعلكم دیگر دولو تاسو لرا خلائف الارض خلیفگان دزمکی ورفا بعضکم فوق بعض اللہ تعالی رفعت ورکو بعض استاسو لرا پا بعضو چاہتے زیاد مال ورکڑے چاہتا لگ سوک مالک تے سوک مملوک تے سوک خادم دے سوک مخدوم دے سوک وزیر دے سوک دا غما تحت درجات دا درجی دی فرزت کم یو اوچت او بلکم پایلم کی یو اوچت او بلکم سوک حسین دے سوک قبیح دے عجیبہ عجیبہ رنگونا اللہ تعالیٰ کائنات تورکا جعلکم خلائف الارض ورفع بعضکم فوق بعض بالمال والجاہ والحسن درجات دا درجی دی لیبلوکم فیما آتاکم چا اللہ تعالیٰ ستاسو امتحان والی پاغ نعمتنو کی چدر کری دی ان ربک سریع العقاب اللہ تعالیٰ دیر در عذاب ورکون کے دے دیر بخون کے مہربان دے سریع العقاب ترہیب دے او غفور الرحیم دا ترہیب دے. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. سورة اعراف ہوئی مکہ مکرمہ کی نازل شدہ سورت مکی دے ددے سورت پشپک سلو اختم آیت کی وعلى الاعراف رجال راغلے دن دے وجنہ سورت سورہ اعراف ہوئی تسمیت الکل باسم الجزء. دا سورت موضوع اصلاح جميع الناس دا تمام خلق اصلاح مقصود دا. الف لام میم صاد اللہ اعلم بمراده. جمہور صحابہ تابعین محققین من المفسرین طول وی چه اللہ اعلم بمراده او بعد وی الف نا مراد چکم دنو انا و لام نا مراد اللہ او دا میم نا مراد محمد او دا صاد نا مراد افصلو ذا اللہ پا محمد مصطفیٰ دا دے آیاتونو تفصیل بیانوما دا نکات بعد الوقوع دی علماء دا خپل علم مطابق دا الف و لامنا سو کوئی الف نا مراد اللہ دا لام نا مراد لطف دا میم نا مراد محمد او دا صاد نا مراد سعود دا اللہ لطف او مہربانی پا محمد پا ترقی دا. دا عربو روحانی قوتون امرشویو ذکر عیسیٰ علیہ السلام نا پس پیغمبر پروی زمین ماندی نور آگلے دا پیغمبر علیہ السلام پر اطلو باندی پا خلقو کی بیا دا ایمانو دا اسلام رناگانی آگا خوریشو لی او کور کور کی خلقو دا محمد دم باغشتو او پا دا غرضو کی رسول اللہ مبارک او دا غا صحابو تا دا کافرانو دا لاسنا تکلیفونم شروع شو لکا طالبان 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 کا کافر بونم بے طالب طالب بھی تمام دنیا کی طالب اغلا گیا دے مشہور شده که دا طالبانو دا وجنا افغانستان کے امن راغلو دمرا دا مانا منونو تمام دنیا حیرانو امریکی حکومت تمام خلقو تانا ورکولا چیلکا امن دا طالبانو نزدکی فرانس و ہر ملک تا دا تانا وایویر دا طالبان سوتی چی خلق مونگتا نیغ نیغ کیگی چی پا امریکا کی روزانہ بینکونا اولوٹلشی فنور ملکونو کے طالبانو دے کہ امن دے راشا دا طالبان ختم کئی اسلامی نظام کافر نمانی دے کہ اسلام سر امن راضی
او په دې ملکونو کې امن نشته نو دا رسول الله پر اتلو باندې په خلکو ساجيبه حالو ابو بکر غوندې خلق او دارنګي دا طلحه غوندې دا حضرت عثمان او عمر غوندې خلق هغه لګیا د رسول الله ملګری نو په دې باندې تکلیفونه د عربو د طرف نه په مسلمانانو د حد نه زیات شو نو په دغه وخت کې د خدای رحمتونه بیا سم نازلېدل نو دا الله تعالی لطف په محمد په صعود او په ترقی کې کتاب انزل الیک هذا کتاب دا دی مشان کتاب ده د مسلمان نصاب تبلیغ هغه قرآن پاک ده قرآن دا نصاب تعلیم ده او دا نصاب تبلیغ ده انزل الیک دا نازل شوه ده تا ته منزل علیه رسول الله مبارک ته فلا یکن فی صدرک ندی وستا پسینه کې حرج تنگی دا نه د مبالغې لپاره ده یا د امت لپاره خطاب ده چې تاسو پړونو کې د دې قرآن د وجنه تنگی م پیدا کوي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پړ کې تنگی دی وجنه وا چیرې د خدای دا پیغام خو په ما باندې واجب او فرض ده چې رسوم بسنګ به رسوم قوم منینا نو الله تسلی ورکړي چې ستا کار وادو نصیحت ته د خلکو زړونو ته دغه حق رسول دا زما کار ده پس ندی وی پس نستا کی تنگی حرج مانا زیقن منه د دې قرآن مجید د تبلیغنا دا می ولی نادل کو علت انزال سره لتنذر به چې تو یې په دې سره خلق وذکر للمؤمنین او دا نصیحت ته مؤمنانو لپاره مستفیدین من القرآن اغا مؤمنین دی وذکر للمؤمنین مستفیدین دا قرآن پاک نا مؤمنین دی اتبعو تابداریو کئی ما داغا قرآن انزل الیکم اس دا تیرو زمانی لاڑی دا اسلام صدارا و خطو اس دا رناگانو دورو دورا دا مومنانو فرائض سدی اتباع قرآن اتبعو ما انزل الیکم من ربکم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ولا تتبعوا من دونه تابعداري مکوي ما سوا د قرآن یا ما سوا د پیغمبرنا اولیاء د نور خلقو قلیلا ما تذکرون تاسو ډیر لږ نصیحت حاصلوي تاسو کې ډیر لږ خلق ته چې ایمان او اسلام راړي وکم من قريه او ډیر کلی دی اهلکناها تذکیر بی ایام الله تاسو سوکی دا پیغمبر مخالفت چې سوک کئی کسی باشد او تباکیگی وکم من قریت ډیر کلی اهلکناها چې منگا غا حلاک کل څنګه مو حلاک کل دا فید تفصیل لپاره دا فجاءها پس راغ دغه کلوتا باسنا عذاب زمونگا بیاتن پشپکی لکه قوم لوط او د پراتو او چې عذاب پراغه فرشتي د صدوم تمام علاقه پورته کا او اسمان ته قریب کو داغه دینه را پټکا جالنا عالیها صافلها او بیا پی د کاڼو بمباری بیا لوکا باسو نار عذاب زمونگا بیاتن لیلن پشپکی او هم قائلون یا دیوی دا غرمی پا خوب دو قیلولا کئی لکا قوم شعیب باندې دا غرمی پا وقت کی عذاب راگے قال یقول قولا او قال یقیل قیلولتا دا غرمی خوب تا قیلولا وی من قال قال اللہ فقد کفر دا طالبانو ارده ار پیجنے چرا غی پا مانا آری و سڑے پوئیگی اگه تا پختو که خو بلا اڑونا دی عربی کم بلا اڑونا دی شلتا کا شل ناتا کا شل رجڑو بے شل رباپا دا سدے ارٹ تے ارٹ بہرحال دیتا اڑوئی نو دارنگی دا عربی اڑ دے من قال قال اللہ فقد کفر سوک چی داوئی چی خدیم قیلولا کئی خدای قیلولا نکی لا تاخذوه سنتو ولا نوم نسوک چی دا قال اللہ ٹکوئی او دا قال نالی قیلولا یقیناً کافر دے النار فی الشتاء خیر من اللہ ورسولہ
النار فی الشتاء اور پجیمی کی خیر خد نا خیر پا منا دا نعمتن دے نعمت من اللہ بل تعالی ورطا ہے کافر شد ظالمہ دا سوے وی خرا خیرن پا مانا خواوی ما تسپتوا چدا خیرن دا غیو مانا دا نو علا کل حال راغ عذاب زمگا بیاتا لیلا او هم قائلون یا غیو دود غرمی پا خوب فما کان دعواهم پس نوا خبر دا قوم چکل عذاب راغے نبیا دا خپل جرم اعترافیو کو نو قول دا غوی دعواهم منا قولهم اذ جاءهم باسنا کل چراغ زمگا عذاب الا ان قالوا مگر غیوی انا کننا ظالمین یقینا منگا پتان دیاتے ہو کو فلنسألن الذین خامگا بتپوس کو دا اغا خلقنا ارسل الیہم چاگیت پیغمبران لے گلی شو اللہ تعالیٰ با دا امتنا تپوس کئی چتا استا پیغمبران راغلی کنو راغلی اللہ تعالیٰ با دا امتیانونا تپوس کئی فلنسألن اللہ پس منگا با تپوس کو دا امتنونا ارسل الیہم اغا امتنا چاگیت پیغمبران لے گلی شو ویوم ینادیہم فیقولو ماذا اجبتم المرسلین او خلقو پیغمبرانو تا مسے جواب ورکڑو لبیک مورتویلو کنا دلا جواب مورتو ورکڑو منگا با تپوس کو الذین داغ خلقنا یعنی دا امتنا منگا تپوس کو کم امتنا ارسل الیہم چاگیت پیغمبران لیگلی شویو دا تذکیر بما بعد الموت دا میدان محشر کے بعد دا غینا تپوس کیگی ویوم ینادیہم فیقولو ماذا اجبتم المرسلین او خلقو پیغمبرانو تمو دا نعم جواب ورکڑو کدلا ولنسألن المرسلین او دا پیغمبرانو من تپوس کو چھتاسو دما پیغام امتن تا رسولو کنا یوم یجمع اللہ الرسول فیقولو پس اللہ تعالیٰ و پیغمبرانو توی ماذا اجبتم خلقو در تس جواب در کرو فلنقصن علیہم منگا بخامخام بیانو قدوی بانے بے علم وما کننا غائبین منگا نوید دین غائب وما کننا غائبین عنہم تمام کائنات دا اللہ تبارک و تعالیٰ پا محکد والوزن یومئذ الحق او وزن دا عمالو فمیدان محشر کی دا حق دے وزن بکیگی معتدل وی دا وزن مراد عدل و انصاف دے او جمہور اہل سنت وی چنا دا وزن مراد پتل بانے تلل لی وزن پتل تلل توی رکی دیشی باقیدہ تل موجود دا سلمان فارسی حدیث تے چی یوضع المیزان یوم القیامہ دا قیامت پر از بطلق خودشی فلو وضع فی السماوات والارض کاغی کی دا اوڑا اسمانون عظمتی کی دی لوسعہما پاغا تلق بدا ٹول راشی دمر لوی تلدا داود علیہ السلام سوال کرو چی خدا دا تل خود گورم چی وی کتن بیہوش پریوتو چی اللہ اکبر دمر لوی تلا فلو وضع فی السماوات والارض لوسعہما نوزن اعمال دا حق تے او علامہ آمیدی پا معتدلو باندې رد کردے چا قرآن مجید کی چی دا وزن آیاتون راغلی دی یا پا حدیثو کی ناغین مراد عدل ندے ذکر چی غیسر درنوالے او سپکوالے پتل کی پا انصاف کی درنوالے او سپکوالے نوی او معتدلوی دا اللہ تعالی علم محیط تے غتا دا تلولو صدر تے غتا خو معلومہ دا چی دا دی کافر اعمال سنگ دی دا دی مومن اعمال سنگ دی دا دا جنت تطلو قابل لے او کن دے بللا چی اعمال عرض دی او عرض پتول کے نرا دی او طالب وی دا خوشحالے ما الکا سمرا خوشحالے دو سیرا ستا خوشحالی پتل تلون خوشحالی تل کرا دی یرا دیر غم جنم الکا سمرا غم جن دو منا نغی وی دا غم او خوشحالی دا عرض دے او عرض پتول کے نرا دی لیکن زارشم دال سنت والجماعتنا اغی وی الکا کدمگا پا فکر کے راضی او کنا راضی دا انسان فکر بلا سوی منگا ایمان بالغیب راڑو
آیاتونو د قرآن چې د وزن ذکر کړی دی او د رسول الله حدیثونو مونږ یې په پټو سترګو منو مونږ، لیکن موجوده ساینس ثابته کا چې د اهل سنت والجماعت مذهب درستو. اوس انسان داسې آلات جوړ کړل چې په هغې اعراض تللی شي. ډاکټر د بیمار په خوله کې ترمامیټر کیږي، مقیاس الحرارت ورته وایي، په هغې باندې پته ولګي چې هلکه حرارت 102 درجې دی، هلکه 102 درجې تبه ده، 103 درجې تبه ده. په ګاډي کې سوري رفتار دا عرض دی، لیکن د ګاډي ګړی حال وایي چې 100 میله لګیا دی په رفتار، دا سړی روان دی. بلندي او ښکتوالی دا ټول نن سبا تللی شي. نو موجوده ساینس دا ثابته کړه چې اعراض هم تللی شي، لیکن وزن به د اعمالو وي او عرض تللی شي. یا دا چې الله تعالی به دغې عمل ته شکل ورکړي. روایاتو کې راځي چې دا نیک اعمال به د ښکلي ځوان په شکل کې متشکل شي او په جنت کې به د جنتي په خوا کې راشي په میدان محشر کې. حافظ قرآن چې دا قرآن یاد کړی دا عرض دی کنه، دا یادول، لیکن دغه قرآن مجید به حافظ قرآن ته په میدان محشر کې د یو ښکلي ځوان په شکل کې راشي. دا حافظ ورته مو نه پېژندې ځوانه، عجیبه حسن خدای در کړی دی او د مشکو د عنبرو زه د دې ونه پېژندم. انا الذي اسهرت ليلك دخوا کتاب مې چې پتا مې شپې شوګي راکړې وي واظمات نهارك او درده نه بتګه وی او تاب قرآن مجید یادولو دخوا کتاب مکنه. نو اعمال تبع الله تعالی شکل ورکی. کافر تبع یو قبیح حیوان راشي د خنزیر، یا د یو غټي اژدها ده، یا د یو ظالم لړم په شکل دی. وایي څوک د مردارې بوی در نه دی ورته انا عملک القبیح، زستا هغه ناکاره عمل یم. یا دا چې عمل نامې به تللی شي، یا دا چې صاحب د عمل به تللی شي. مؤمن کټپ دی لا غیره دی، د خدای په تله کې دی، په زرګونو منونو دی. عبدالله ابن مسعود یو ځل یو ونې ته ختو، رسول الله مبارک ته میوې شو کولی. عبدالله ابن مسعود ډېر سپک دی او نری پنډی وي. ملګرو چې پنډو ته کتل مسکی شو، ملګري سره تبسم او خندا کوي. رسول الله ته پته ولګېده نو خفه شو، وی زما د عبدالله ابن مسعود پنډو سره لګیا دی، خاندی، دا د احد د غر نه زیاتې وزني دي. نو دا رومدار په ایمان دی، د چا پړه کې ایمان او که سړی سپک ولې نه وي، دی سپک مه ګڼه، دی د خدای په تله کې ډېر دروند دی او د ده په مقابله کې یو سړی د اتي عمره غټ دی لیکن اړه کې ایمان نشته، دا د ماشي د وزر عمر برابر نه دی، دا رومدار په ایمان دی. وعلى كل حال د وزن اعمال بارکې بلا آیاتونه راغلي دي، بلا حدیثونه راغلي دي. والوزن يومئذ الحق ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. اور راضی فاما من ثقلت موازینه فهو في عيشة راضية واما من خفت موازینه فامه هاوية. او بل راضی فمن ثقلت موازینه فاولئك هم المفلحون. وزن پدغرض حق تے فمن ثقلت پس دا چاہتلی چدرنیوی فاولئک هم المفلحون، دا کامیاب دی. ومن خفت موازینه دا چا دا عمل تلی چسپکی وی فاولئک الذین دا خلق تے خسروا انفسهم زانونے پا نقصان کیو گردول بما کانو پا سبب دا دی چودوی بی آیاتنا یظلمون دی بدمون دا آیاتون انکار کولو. یظلمون یجحدون. دا بیتاقی حدیث طالبانو ویلے دے، روایاتو کی راضی میدان محشر کے بخدے حکم کی دا سڑے راولی یو سڑے براوستے شي. اللہ تعالیٰ با فرشتو تو وائی چه دا دا گناہونو رجسٹری دا تلی پا دی یو چابڑی کی واچوئی نو یو کم سل رجسٹری بھئی 99 سجلن اور رجسٹر دا طالبانو کاپای اور رجسٹر ناونا دا دکاندار مثل مد البصر دمرا لولوی رجسٹری بھئی لکہ دا سڑی سمر پوری نظر رسی. انسان کدا خپل جون تاریخ لیکي بزرګونو جلدونو کې را دي په پلان کې راز ماده دا کارونه کړو، په پلان کې راز ماده دا کارونه کړو. الله اکبر. د انسان اعمال پر رجسټرونو کې اوبه پتل کې واچي، بیا الله فرمایي چې د ظلم نکوم. هغه بل کاغذ دی بل طرف کې واچوي کنه فرشتو ته بل کاغذ وسکو، هغه به وړو کې ونه کاغذ هغه بل طرف ته واچي. دا سړی به حیران وي چې خدای دا ما خو
یو کم سل رجسٹری د جرمونو ډکی دي نو دا وړوکې کاغذ به د هغې مقابله کسی چې وی تلی دا پرچی جانب بدرون دی حدیث کې راځي طاشت السجلات هغه ټول رجسټرونه بس پکې خدای به حکم وکړي چې بوی دی جنت ته پرچه کې بسی لا اله الا الله محمد رسول الله دا لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه دومره وزنی ده چې سړی په اخلاص وای الله تعالی وای بوی دی جنت نو اعمال او دارنګ یا صحیفه د اعمالو دا بلازمن تلل شي او تله یو دا کډیری دي دا اختلافي ده حافظ ابن حجر اسقلانی وای یو تله ده او الله تعالی تله دا څه چې پاغي هر عمل تلل شي او امام رازی وای چې نه بلا تللی دي دا او دسته پاره بیل تله ده د موز د پاره بیل تله ده د روزي د پاره بیل ده د حج د پاره بیل ده بیل تللی دي لکه په دنیا کې چې لرګي تللی هغه د پاره غټه تللی او چې پرو مولای تللی هغه د پاره بیل ده او د درګر تله بیلې نو بیل تللی دي والا کل حال موازین جمع را دي حافظ ابن حجر اسقلانی وای دا جمع به اعتبار الموزونات ته هغه کې به مختلف عملونه تلل شي او د خدای تله دومره زبردست تله ده چې هغه کې به باقاعده معلومیږي چې د دې سړی په دغه موز کې دومره درجه خشوع وه عاجزي وه د دومره وه دا موز د عاجزۍ نه خالي ده دا هم باقاعده پکې پته لګي دا ګورئ نه د پولیس موټرې ولاړې وي او د سره باقاعده آده د په هغه راتلونکې ګاډه ګوري او نمبر هم په هغې کې راشي هر څه او هلکه ته په دومره رفتار کې باقاعده روانې والا وی ګوره که نه منې نو دې وجې نه د رب العالمین په هغې کله کې د عمل کیفیات په هم لیکلي چې د ده په دغه مونځ کې د ده په دغه حج کې دومره اخلاص و او دا عمل د ریا دپاره کړی باقاعده دا به هم پته لګي ان الله على كل شيء قدير ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم دایدانونه په نقصان کې وغورځولو بالکفر والمعاصي بما كانوا بآياتنا يجحدون يظلمون يجحدون ولقد مكناكم في الارض موږ تاسو ته قدرت درکړو په ځمکه کې تذکیر بآلاء الله ما تاسو ته لوی قدرتونه او طاقتونه درکړو فی الارض په ځمکه کې وجعلنا لكم موږ ګرځولو تاسو لره فيها په دغه ځمکه کې معاش سامان د زندګۍ تاسو د عیش او د ژوند سامان می تیار کړو غنم جوار ریجی اور بشی څومره څیزونه دي مطعومات څومره مطعومات دي شمارلی نشي او قسمه قسم غوښې قسمه قسم میوې دا ما تاسو ته پیدا قلیلا ما تشکرون ډېر کم د خدای شکریا ادا کوئ ولقد خلقناکم په تحقیق سره پیدا کړو ما ستاسو نیکه ثم صورناکم بیا ما هغه ته تصویر ورکړو او کوم د جمع صیغې دا به اعتبار د ابناو سره دي ځکه چې دا تمام اولاد د آدم علیه السلام په شا کې پروتو ثم قلنا للملائکة بیا موږ ووی فرشتو ته اسجدوا لآدم پنکینا دا پنوسی ګڼلی شي وظللنا علیکم الغمامه کې خطاب د رسول الله د زمانې د یهودو لیکن په هغې خو د وریځو سوره نه و راغلی د هغې نیکونه چې د موسی علیه السلام په زمانه کې و نو دې وجې نسبت مسعوته کېږي مونږ ووی فرشتو ته اسجدو لآدم لم په معنا ده اله سره د سجده الله ته وه سجده فرشتو الله ته کړې ده او آدم طرف ته سجدې دی مونږ نه وایو مخ مې د کعبې شریفې په لور کو څوک وایي مخ مې د کعبې شریفې په طرف کو څوک وایي په جهت کو نو دې وجې نه مسجود له خو د خدای ذات دی لیکن طرف ته سجدی خانه کعبه ده الیس اول من صلى لقبلتكم وعرف الناس بالقرآن والسنن وجعلنا ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم صورنا ابوكم ثم صورنا اباكم وانتم في ظهره تاسو داغه پشا کې وای دا تمام بنی آدم تر قیامت چې را دي دا د آدم علیه السلام پشا کې پروتو پشا کې څنګه دومره راغلو
یو انګریز لیکي چې دا انسان د منی د ذرې نه پیدا کیږي. ذره څومره ذره هغه وایي که منی سړی دی او قلم په څوکه باندې اوچته کي یا د یو ستنې په څوکه په دې منی کې په زرګونو نري نري چینجي دي چې په نظر نه راځي. انسان د دومره وړې جرثومې چې موږ ورته جزء الذي لا يتجزا وایو چې د هغې تقسیم نه کېږي، د هغې نه دا انسان پیدا دی. فسجدوا فسجدوا كفرشتو الا ابلیس مگر ابلیس لم يكن من الساجدين. قال الله تعالی ورته ما منعك او ابلیسا کمی خبر منع کو تعالی را الله تسجدا اذ امرتك چما تا حکم تا ولی سجدونک. قال د ابلیس تکبر عزازیل را خوار کر بزندہ لعنت گرفتار کر. طالبانو کریمام نہیں ویلو تو بورتا سوے کریمام یان ہوئی کریمام نام حق محمود نامات دامیانو تیادی اوے ما دورا چے میں خوانی دورے حدیث را میں خوانم وچیدے میدانی یک الف راہم نمیدانم الف ہم نرادی فدورا کی یو طالب تدریو سوالات و جواب کی صرف دا قرات مسئلے لکھلی ہوئی حلقہ ظالمتانا دا قرات تا پوچھ سوے رے او دورا کی جی قال انا خیر منه زبہتر مددنا خلقتنی من نار تا پیدا کرد مالا دورنا وخلقته من طین. قال فاهبت منها نتائج استکبار قدشا دا جنتنا فما يكون لك مناسب ندی تالران تتکبر فيها فاخرج انك من الصاغرين تی ذلیلہ. قال انذرنی خدا ما تا محلت راکی ما در موجنی عمر میں ایک زیاد کے انذرنی مانا امہلنی ما تا محلت راکی لا یوم یبعثون ترغرد چکلبا بنی آدم دا قبرنا پورتکی کی تر قیامت مالک پریدا. قال اللہ ورطوئی انکا من المنظرین تا تا محلت در کڑے شوے دے بلات کرا دی الى یوم الوقت المعلوم الى یوم الوقت المعلوم نفخ اولا پوری چه قیامت رز دا تردغ پوری تا تا محلت دے. قال اوی ابلیس فبما اویتنی پس پا سبب دا دی چه گمراہ کو تا مالرا لأقعدن لهم زبکینم بنی آدم تا صراطک المستقیم ستا پنی غلارا غلیر غلارا بناستیم او غلطون بے چلکا پدی لار رادا پدی رسول اللہ دا سے خط پراخ کلو چه دا صراط مستقیم دے او دینا دی خوا دا مختلف غلط لاری دی ننیق پنی غلارا دی سوک مدوکن کی فبلا لار مروان نکی. ثم لآتینهم یا بدر آدم دویتا من بین ایدیهم دا مخکر طرف سمانا آخرت بارا کے بورتا شک خوردم آخرت مخکر روان نمونتا آخرت مخکر و دنیا لگیا دا شاکی کم شے چی تیری گیا شاکی و کم چے مخامخ را دی نو دا آخرت تے پا آخرت کے بورتا شکونا پیدا کومڑا آخرت کم دے یو سڑے چا خاورو کی بیابلا سنگ پیدا کی ومن خلفهم او زبا وسوسی ورکوم دویتا دا دنیا محبت او دا دنیا جمع کول پدی کے بے ورالم کم وان ایمانهم دخی طرف ربم رادم وان شمائلهم مطلب دا دین پا امور کے با مرتشکونا پیدا کوم وان شمائلهم او دا گناہونو طرف تا بے مائل کوم خی طرف تا نیکیوی او بدای طرف تا بدیوی شکن طرف تا ولا تجدو تبنمو میں اکثر دا دوی شکر گزار ظالم گمان کرو گمانم دکا سے روخت گمانم دکا سے دکا اکثر خلق اگا کفار دیو دا اللہ تعالی دا نعمتن شکریہ نادا کئی. ابن عباس وی چی ومن فوقهم ونوی دکا برنا در خدای رحمتونا فبندنا دلیگنو دا دا قدرت نشتا چی دا خدای رحمت بند کی. قال خرج منها اولا دا دا جنتنا مذعوما مذموما ذممته ذمما او دا ذاما یوم آنا دا یعنی که محمود العین کی او که مضافی ثلاثی کی ذمما سده مضافی ثلاثی دے او ذاما محمود العین دے دا دوار یوم آنا دا ذاما فمانا دا ذمما سرا ذمما کی بے مم کی
مدغم شنو ضم يضم ضمن ضم يضم ضمن نو اخرج منها اولا دا جنتنا مذموما مذموما مدحورا دکل شوه دحره دفعه فرشتو پدکو باندې وشړلو لمن تبعك منهم سوک چستا بیداری کیا منهم دغه شیاطیننا لأملأن جهنم خامخاز بدکم جهنم منکم دستاسنا اجمعین ویا آدم اسکن اسیگا انتتا وزوجکو ببستال جنتا تانا تپوس کوم تا تمایو دلویلو تپوس دارنا بیام کوم دان تاولی راڑے شو یو شیچ پا ضمیر مرفوع متصل باندې تفشین اکدا اولا بمنفصل نو دا وزوجکا دا اسکن پا ضمیر مرفوع باندې تفشینو انت مسردک تاکیدو اسیگا توستا بی حوا الجنتا فکلا دوار خری من حیث شیطما دا کم نینا مچخ دا آدم علیہ السلام قصہ فا قرآن مجید کے پا اتو سورتونو کے راغلی دا پا اتو سورتونو کے ولا تقربا او منیز دو کی گئی دغی ونیتا اغوانا دا غنم ہوا فتکونا من الظالمین شیبا دا دیاتی کون کنا پدان با دیاتی ہو کئینو فوسوس لهم الشیطان وسوسو غرزول دوارو تا شیطان لیبدی لهما چه ظاہر کی دی دوارو تا ما حغا شیعوریانهما چکم پٹتے اللہ تعالیٰ دا دی عورت دیو بلنا پٹ کڑو نو دیو جنا غای ورطا سرگن کو وارا یواری مواراتن مانا پٹول من سوآتهما دا شرمگاہونو دا دوینا شرمگاہ تا سوآت زکوئی چه دا غی پا سرگن دی دو سڑے خپشیو شرمیگی وقال ما نهاكما ربكما ندے منع کڑے تاسو لر پروردگار دا غونینا مگر ان تکونا ملکین فرشتے بشے او تکونا من الخالدین یا وہ ہمیشہ پا جنتنو کے هل ادلک على شجرت الخلد هل ادلک على شجرت ولدا سے میں ونظر تو انکہ چا ہمیشہ وقاسمهما او قسمون او خڑل دوارو تا انی لکما لمن الناسخین تاسو نصیحت کوم تاسو د خیګړي خبرې کوم او اهل الجنت بلوغ د جنت خلق ساده خلقی هغه ته یو سړی قسم خوري یا پاغي باندې دا یقیني یاره رښتیا به نه ځکه والله وي او دا والله نه پس سړی دروغ وینا د جنت خلق دی د خلقو په قسمونو اعتماد وکي مولا جیون سمرا ساده سړیو چا ور سره ټوکو کوي مولا سے بادشاہ خدا پول بدلی نه د کور د پول نه هغه طرف ته لکه مصری باندې نه چې سړی راځي او د عالمگیر استادو ولکه پرشتہ ته د پول د دې نه بل دې توړي نو ویجی پولم سو کړي شاخو د لکونو منونی نه ماته نه سړی وي په دروغ درته ویلي مولا جیون جوړل څخه مسلمانم سره دروغ وي مسلمانم چړلې بیا نه دومره د مسلمان په خبره اعتماد او خوابه اندوانو په ہندوستان کے مسلمان تا یہ پیغور ورکولو مسلمان ہو کے جھوٹ بولتے ہو مسلمان ہو کے مسلمان ہو دروغ یعنی کمونگا اندوانو خوایو دروغ لیکن تاسو بارک خودمگا یقین دے کہ مسلمان دروغ نہ ہوئی نو ہندو بچے مسلمان تا تانا ورکولا مسلمان ہو کے جھوٹ بولتے ہو والا کل حال قسمونه ورته خوړل چې دغه ونه ګوره کدیو خوړل بس مزید همیشه بدل تکیه فوسوس لهما الشیطان ابلیس ورته وسوسه واچولا چې سرګن کې دوی ته ما غشې چې کوم دینه پټ من سواتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره نعم کړي خدای دغه ونه نه مگر د دې وجنه چې ملکین فرشتي بشي او همیشه به وقاسمهما قسم ورتو خړو انی لکما لمن الناصحین فدلاهما بغرور فسوی خوزول ری خویول دوارو لرا فدوکی سرا داغه نه خوزول دلا یدلی تدلیه منا مایل کول او ادلا یدلی منا بوکا کوئی تخت کول فلما ذاقا الشجره هر کله چې آدم او حوا دوارو اغونه اسکنا بدت لهما سوآتهما ظاهر شل دوارو تا
سوآت ذکر دا قضاء حاجت ضرورت راغے نو مجبورن بیا سڑے چکندن یوزے کی کینی او لنگ یا پرتغاخ دا پرتگ پرانی دی وتفقا او دوارو شروع کا یخصفانی تپلی علیما پخپلدان مانے یخصفانی یلزقانی پیوست کولی پدان میں ورق الجنہ سمر کمال حیاوہ آدم و حوا کی چی یک دم بدنونے پٹولو لولو پانو تیلا سنکل چی اگر صادر پدے استعمال کی دا کیلی پانا سمر لویوی وناداهما ربهما انا منحكما ولمانوی منکڑی ان تلكما الشجرة واقول لكما ما خطا استویلیو ان الشیطان لكما عدو مبین قالا اوی آدم و حوا فتلقى آدم من ربه کلمات الت ایواد آدم ذکر دے ذکر الاصل یغنی عن ذکر الفرع ذکر الاصل یغنی عن ذکر الفرع دلت دوارو ذکر شو قالا ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا کتمگا نبخی وترحمنا او منگ مانی رحم نکے لنکونن من الخاسرین منگا بشود نقصان کا انکنا فتاب علیہ سورہ بقرہ کرا دی سورہ بقرہ کرا دی فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ اللہ تعالی توبہ قبول کڑلا شیعگان اغوی اغا کلمات سو لی خمسة اطفی بها حر الوباء النازلة المصطفى والمجتبى وابناهما وامهما فاطمہ اغوی دا پنجتن پاکو دیتا اغوی پنجتن پاکوی او حالانکہ قرآن سوئی چا کلمات سو القرآن یفسرو بعضه بعضا شد عزیز آدم کہ استغفار کر استغفار خشے دے شد عزیز آدم کہ استغفار کر خوار شد شیطان کے استکبار کر اگر تکبر کو نو اگر خوار شو آدم علیہ السلام دا دی وجنہ نیک بخت دے چاگہ پینزو خبرو بانے عملو کو یو خوی اقرار جرم کو اقرار جرم بل پخپل جرم نادم دے بل ظالم علامت کو یک دم توبہ استا او دا خدای دا رحمت نا امید نو آدم علیہ السلام پینزا خبرو کی دا گناہ اقرار دویم نمبر ندامت دریم ځان ملامت کول سلورم یک دم توبه استل پنځم د خدای د رحمت نه امید نو او ابلیس زکه بدبخت شو چې هغه د جرم اقرار ونکو بلکې فخر کو انا خیر منه ندامت منکو ځان ملامت نکو او بلکې ډیر لوی خبره وکړه خیر منه او دا اللہ دا رحمت نم نا امید شو نا امیدین دا پکار لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا شد عزیز آدم کے استغفار کر خوار شد شیطان کے استکبار کر قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر دی بتاس دوبارہ بزمکہ کے زیادہ قرار و نفتر قال اللہ تعالیٰ فرمائل فیہا پدا غزمکہ کی تحیونا تاسو بجون دے کی گئی و پدے کے بمرائی او دا غزمکہ نو بیا راو دی ومنها اے ومن قبور الارض تخرجون یا بنی آدم قد انزلنا علیکم منگا پیدا کردتا استا لباسا لباس انزلنا پمانا دا خلقنا یواری سواتکم چگا پتائیستاسو شرمگاہونا وریشا او دا ستاسو ویخت دی دا مرغل پارا خو ویخت وی او تا دا پارا دا جامع ویخت دی مرغل ویختو پا دریا دا گرمی او یخنینا زان بچکے او تا دا جامو پا دریا دا گرمی او دا یخنینا زان بچکے او دا زینت تے ولباس التقوی دا لباس ذکر راگے نو الحدیثو بالحدیث یذکر جامع خیدی لیکن دا تقوی جامع بیاڑی رخی دی چھو سڑے متقی وی دا اللہ بندگی کئی گناہون ندان ساتی ولباس التقوی ذالک خیر حسن بصری بوی چھو دا لباس التقوی نمراد حیاء دا چھو سڑی کے حیاء وی حضرت عثمان بوی چھو اخلاق حسن دی
اخلاق حسنه خوخي ذلك خير ذلك من آیات الله لعلهم يذكرون دې د پاره چې نصیحت حاصل کی یا بنی آدم اے دا آدم بچو لا يفتننكم الشیطان چرته گمراه کی تاسو لره شیطان دا تاسو د نیکو دشمن دی سړی د نیکو د پلار د دشمن نه ځان ساتي اخرج ابويكم لکه چې هغه استلیو تاسو والدین د جنت نه څنګه استلیو ينزع عنهما استلیو د دواړو نه لباسهما جنت لباس ليريهما چوخ دوړو ته سوآتهما شرمګاهونه انه يراكم شیطان نظام ساتي دا ډېر خطرناک دشمن دی ولی يراكم د تاسو ویني وقبيله او د قبيلم تاسو ویني شیطان او د شیطان چې څومره لخکري دي دلته هو راړې شو ما خبره ده دلته هو راړې شو ځکه چې دا وقبيله دا يرا ضمیر مرفوع متصل باندې عطفته دا ضمیر غائبونو دا غائب تاکید با غائب سره کې انه يراكم دا شیطان ویني تاسو دا لخکري من حيث دا داسې دینا لا ترونهم چې تاسو نه ویني داسې دشمن چې پتا گزار کوي او تی نه ویني دا ډېر خطرناک دشمن دی داسې دشمن چې تی ویني خدان مته بچ کې کنه مار دنو کا کوتک به مړ کې او غټ ته خدان مته بچ کې دا رنګ لړم دې زمره دې لیکن داسې دشمن چې تاولی او د تخکاری نه پدې کوړي کې د کور سره د جنات ورانه رااله دا هغه کور کس پچې د کوټې نه راوته ټاک دلته بلګېدل او کمل مانو هغه ته به سره وي هغه په گاونډیانو باندې کول چې دا تاسو کوی د خدای مو غر قدم د تاسو سره سکار دي بیا سوره بقره او لسو خیراتونه او کله چرته غي عذاب نه بچو داسې دشمن چې تاغه نیویني او تاغه ویني داغه نزان بچکول هغه ډیر ځان دې ځکه الله وای چې دا خطرناک دشمن نزان ساتي انه يراكم هو وقبيله او دا غلخ کړی تاسو ویني د داسې زینا لا ترونهم چې تاسو نه وینئ ان جعلنا الشياطين موږ ګرځولې دي شیطانان اولیاء مددگار للذین لا یؤمنون دا کافرانو ملګری دی هغه شرعي وإذا فعلوا فاحشة کله چې دا کافران شرک کوي کفر کوي قالوا دوی وجدنا علی آبانا موږ خپل مشران په دې مونډلې دي الکه ولی خانه کعبه نه بربند طواف کوي او دا زموږ پلارانو بربند طوافونه کړی دي د پلار نکلار موږ څنګه پریدو والله امرنا بها قل ان الله تعالی لا یامر بالفحشاء د به حیاي امر نه کوي خدای چاته دا نه دی ویلي چې خانه کعبه نه غیر چا پیر بربند ګرځا اتقولون آیات سوای په خدای خبرې چنه پیژنې قل امر ربي بالقسط امر کړه پروردگار زما د انصاف او امر کړه پروردگار د دې خبرې واقيموا وجوهكم چوغردوي مخنا عند كل مسجد هر جمعات قبله طرف ته مخکه ودعوه دعا غواړي د خدای نه مخلصین له الدين پدې حال کې چې خدای لره خالصه ګرځون کې تابعداري پدین کې د شرک هغه بیماری مداخله وي کما بداکم لکه چې پړمبي دل تاسو پیدا کړی ای تعودون دوباره به مون پیدا کړي نقاش نقشانی بهتر کشز اول فریقا هدا یوډلی هدایت بیا مونتو یا یوډلی تعالی هدایت کو واضل فریقا او بلډه گمراه حق علیهم الضلاله انهم اتخذوا الشیاطین اولیاء دینولو شیطانان ملګری ما سوا د الله نه ويحسبون کافران دا ګمان کوي چې موږ پنه غلا رہو یا بنی آدم او دا آدم اولادا خذو زینتکم تاسو والدین خودمره شرمېدل چې د جنت دونو پاڼې یکدم دان نه چا پیرا کولی خذو زینتکم من اللباس عند كل مسجد هر جمعات کی هر جمعات ته چر دې پکار د چې کپڑے دې چولی وی د خانه کعبه جمعات بیالوی جمعات ته مسجد حرام الته بربند مگر دی کافران مچرالل د نور ملکونو نه د مکه خلکو نه به جامع وغوښتي
یاره موږ دې جامو کې ګناهونه کړي ته قابل نه وي چې خانه کعبې نه غیر چا پیره ګرځي مونږ ته خلک خپل جامې راکړي نو چاته به چې جامې میلاوي شي دومره جامې چاته د مکې د خلکو سره پلکونو اجان را دي چې چاته به جامې میلاو نه شنو دغسې د الف په شان بربند به طواف کول دغسې ښځو به مې چې ماته یو غړوکی راکوي چې کم از کم دا شرمګاه کې پې پټ کړمه نو چې چاته به میلاو شو چې خپه نه کوي د الف په شان به هغه هم ګرځېده بلکې ښځو به وي شعر به وي اليوم يبدو بعضه او كله جاهلیت او صحت دی اليوم يبدو كله او بعضه نن یا به دا ټول ښکاري یا بس نه خو دې سړکې به ولو چې نیم به پټ کړو نیم به ښکارېدو نو اليوم يبدو بعضه او كله وما بدا منه فلا احله غیرت خو پکې څو کم ناکام دی را سره لړکې شته نه ښکاري ورې روانه ده خلکو ته عجیبه خبره ده ښځه به هم لړکې وغوښتل چې نه به ونو یا به دقسې یا به ټول ښکاري یا به نه لیکن چې ښکاري خو بد نظر ورته وګورئ یا بني آدم خذوا زینتکم اسلام څه د حیا او د ناموس او د غیرت مذهب دی خذوا زینتکم عند كل مسجد قسم عربو کې ډېر بې حیا خلک عرب بغداد کې د پیرانی پیر صاحب روزه کې پندل سره د هلته پاتې شیخ عبدالقادر جیلانی را سخت زکام والی خو د رمضان میاشت ماوی راشه حمام ته لاړ شه کېدای شي زکام دې ښه شي لوی حمام داسې هغې کې باقاعده المارۍ وي هر سړی خپلې جامې دغه کې یو لویه توریه ورکړي هغې نه لنګ ووي سړی او بیا المارۍ کې خپلې جامې کېده او جرنده ورته ووه کنجي به تا سره بیا هغې کې دی په دی داسې مختلف ځایونو چې ورغلم هلته بل خادم ولاړه تولیه رانه اخېسته وظالمه دا ولې ویل دننه خو وګوره دننه دقسې خلکو لمدل الله سما غلی رالي چې خدای دا بچي پلار په لوی صاحب بالکل مجرد کل الف خیر ما هغه ته د بس عمر کې پیسې تولی به درکړم لیکن دا ناجایز ده بس زر زر مې ولم ملکه مې دا بغداد ډېر ناکاره هلکانو مې سینه راشو دا لنګ رانونو شو چې څه پکې لا کم نه زمونږ هر څه دغه سیري ورته داسې پټې او به حیران شي بیا مې جامې واچولې چې را تړل مې د خدای نه نه یېرېږئ دې دلته څوک روجي نیسي څوک نه ویشي روجي وعلى كل حال الله اکبر کلام سره پردې یا بني آدم خذوا زینتکم عند كل مسجد بهنه طواف مکوئ خانه کعبې نه ګیر چا پیره چې راځئ نو پرده کې راځئ یارانو په دغه ورځو کې غوړي او غوښه هم نه خوړه چېره په دې نفس باندې کاڼه کې نه هر څه خورئ وکلو واشربو په ایامو د حج کې خو خورس کا چې مضبوطی طواف ښه کې سای ښه کې منا مزدلفه دې په ذمه باندې پاتې ده لیکن ولا تسرفو اسراف مه کوئ بوتانو ته نظر و نیاز مور کوئ حرامو کې پیسې لګول دا اسراف دی انه لا يحب المسرفين قلت من حرم دینة الله چا حرام کړی د دینت التي هغه دینت اخرج لعباده چې الله تعالی دا رایسته ده د بندګانو دپاره دا کپړې د ځمکې نه راوځي ځمکې نه بانوټ پیدا کېږي او د هغې نه جامې جوړېږي ځمکې نه کتان او ټسر پیدا کېږي حیوانات هم د ځمکې ګیا خوري نو د ګوډو د بیزو د اوښانو د وړو نه چې کوټونه او واسکټونه او چوغې دا ټول د ځمکې نه راوځي که نه والطیبات من الرزق چا حرام کړي دي طیبات چې تاسو د حج په ورځو کې غوړي او غوښې نه خورئ قل هي للذین آمنوا دا نعمتونه مؤمنانو دپاره دي فی الحیات الدنیا خالصة یوم القیامه چا چې په دنیا کې ایمان راړلی دی نو د جنت دغه نعیم مقیم به صرف د جنتیانو د مؤمنانو دپاره به وي کذلک نفصل الآیات لقوم یعلمون قل انما حرم ربی الفواحش الله تعالی حرام کړي دا بے حیايي حرام ده شراب نوشي زنا کفر او شرک دا بے حیايي ده ما ظهر منها هغه بے حیايي چې کومه څرګنده ده و ما بطن څرګنده خو دغه زنا او شراب نوشي او ګناه او باطنه غلط عقیده والاسم والله تعالی حرام کړي دا ګناه یا الاسم نه مراد شراب دي دا اسم اطلاق دا په شراب باندې را دي شاعر وای نهانا
رسول الله ان نقرب الزنا شاعر وي نهانا رسول الله ان نقرب الزنا وان نشرب الاسم الذي يوجب الوزر قوم باندې شراب هم حرام کړی ځکه چې هغه یو ډیر لوی بوج دی او بل شاعر وای شربت الاسم حتى ضل عقلي شراب اسکریو عقل را نه وړو كذاك الاسم تذهب بالعقول دارنګ شراب د سړی عقل خراب شرابي سړی په ثبوت بیانې نو دا اسم نه مراد یا شراب دې ځکه د اسم د اطلاق او شراب باندې کیږي نهانا رسول الله ان نقرب الزنا رسول الله موږ منع کړیو چې زنا باندې کوي او ان نشرب الاسم منع کړیو چې شراب بم نسکي الذي اغه شراب یوجب چې واجبای الوزر او بل شاعر وای شربت الاسم حتى ضل عقلي شراب مسکرین عقل میں غائب شو قذاك الاسم دغرنګي شراب تذهب بالعقول چې د خلق عقل یوسي الله تفربي انما حرم ربي الفواحش ما ظهر الفواحش مبدل منه ده او ما ظهر منها وما بطن دا غینه بدل له ظاهری بحیاوی او کباطنی وی عقیده خرابی والاسم والبغي او ظلم په خلقو هغه معنا ظلم بغیر الحق په ناجیزه طریقه او الله حرام کړی دا خبره ان تشركوا بالله چې الله تعالی سره شریک جوړوي سو په ذات او په صفات دا الله تعالی سره نه په ذات کې څوک شریک نه په صفات ما هغه خبري لم ينزل به چې نه نازل کړي الله تعالی دا غواره کې دلیل او بل الله تعالی حرام کړی دا خبره ان تقولوا على الله چې تاسو وايي په الله تعالی هغه خبره چې ما لا پیجنیمنا نسبت میں اللہ تکور چو خدای منتدا ویلی دی چه دا خانه کابینا بربند کرده خدای وی چه غوڑی او وخی پدا گردو که مخوری ولکل امت عجل دار امت تا پارا نیٹا دا هر یو سڑی دا پارا بیل بیل وقت دا مرگ فیدا جا اجلهم کل چراشی دا دی نیٹا لا یستأخرون عنه دای نورستو کیږي دا غینه لوګو نمو نمخ کی د خپل نیټې نه سره نمخ کی دي نورست د شاهجهان فلکونو سپایان سشو چرته د فوجینوم درته یاد ده زمکه سمره لولو شاهان او بادشاهان او خړل سشو یا بنی آدم اما یاتینکم رسول منکم کراشی تاسو یو پیغمبر چې تاسو نه بشریت انبیاء پیغمبران ټول بشری پیغمبران ټول بشری اما یاتینکم رسول منکم چاغه بشری یقصون علیکم چاغه بیانې پتا سبحانه آیاتونه زما فمن اتقى چاچدان بچ کو د شرک نه واصلح او درست کو خپل ځان فلا خوف ولا يحزنون والذین كذبوا بآیاتنا سوک چې دمغه د آیاتونو تکذیب کوي واستكبروا تکبر کوي عن هذا آیاتنا اولئک اصحاب النار هم فيها خالدون فمن اظلم سوک بذیا ظالمی الا احد اظلم ممن داغ سڑینا افترا چتڑی پا اللہ تعالی بانے دروغ دا حلال و دا حرام و نسبت اللہ تکی چه خدای منتوی چه دا خانه کابین با بربند گردی او پا دا غرده که با غوڑی و وخی نخری او